یو ویډیو زمونږ وایرل شو چې موډ دی خفه وي ناراسته وي د زړه زور دی نه وي په دماغو دی بوج وي ګڼه کې تنګېږي بنځه کې تنګېږي مونږ به وایرل کوله یا نه وایرل کوله خو تاسو دومره وایرل کړله چې اوس کوم یو بیمار هم راځي نو هغه ویډیو ځان سره راغستې وي ډاکټر صاحب دې کې چې د څه ویلي دي دا ټول علامات په مونږ کې شته مونږ الریډي دومره ډېر زیات مصروف وو چې ټایم راته نه میلاوېدلو تاسو مو نور هم دومره مصروف کړلو چې اوس خلکو ته په میاشتو باندې نمبر نه میلاوېږي هم د هغه ویډیو کې چې څه ویلې شوي دي د هغې سره دا یو زمونږ د کوهستان سره تعلق لرونکي خالد خان مخو او دا چې د نو انتهایی دومره خراب وو وایي چې زه په چمانو باندې ګولۍ استعمالوم خو زما وجود نه یره نه ورکېږي په ما باندې د مرګ یره ډېره زیاته راځي کوم چې هغه اکثر زموږ ډاکټرز دا ویلي چې دا لیډینګ کوېسچنز دي لیډینګ کوېسچنز نه وي خو چونکې د ټینشن ډپریشن د انزایټي کوم بیمار دی چې ډاکټر ته څنګه ور مخامخ شي د هغه نه ټول هر څه هېر شي شهزاده داسې ده که نه داسې هغې نه بلکل هغه هر څه هېر شي بیا چې کله موږ سره کېنو نو موږ ورسره لږ هیلپ وکړو ښه وروره تا ماته ته وایې چې یاره په ما یره راځي نو تا باندې یره څنګه راځي د مرګ یره باندې راځي بیا په دې کې د یو مین کوېسچن دا هم دی چې ګورې زیاتر د ټینشن ډپریشن انزایټي بیماران یا عام بیماران کله ایلوپیتھک ډاکټر له کله لاړ شي نو لا ناسو ته نه وي او ته एकदम ټیسټ ولیکي پاسه ټیسټ وکړه بسي نو هغه غریب په دې ټیسټ په بهانه باندې بارو بس بیا راشي بیا هغه ته دام پته ونه لګي چې په ما په دې ټیسټ کې څه چلو په ما څه تندر راغورځېدلی دا ورته پته نه لګېږي نو تاسو له ډاکټرانو ټایم نه دی درکړی بیا چې کله زموږ دغه ویډیوز ډاکټرانو وکتله او چې دا لا څنګه ډاکټري دا کوي موږ مریض له 2 منټه څه یو منټ یې موږ مریض له نه ورکوو او بیا چې کله دغه ویډیو زموږ وکتل نو هغې دا حیران شو چې خدای پاک دا ورته لیډینګ کوېسچن کې لیډینګ کوېسچن نه د بیمار سره موږ هیلپ کوو لګیا یو بیمار نه موږ کوېسچنز راوباسو چونکې موږ هومیوپیتھک ډاکټر یو موږ اکثر بیمارانو ته دا وایو چې موږ په کاغذونو د چا علاج نه کوو موږ په علاماتو باندې علاج کوو موږ د مرض نه موږ د مریض علاج کوو مریض څه وایي موږ د هغې علاج کوو هغه ویډیو دومره وایرل شو چې ډاکټران ور باندې ډېر غټ اور هم واغستو هسې موږ ډېر زیات غټ اور اخلي او په دغه اور اخیستو چې د بیمار ته دا دومره ټایم ولې ورکوې که تاسو دا ټایم ورکولی دي بیمارانو ته نن به د حالات داسې وي دا دنیا ګرځېدلې او دنیا علاجونه کړي چې کوم ډاکټر له به ورته نه کېدلو بار راوتلو د ایسټلوپرام پلته به ورته لیکلي وو چې بار ووتلو الپرازولام به ورته لیکلي چې بار ووتلو پیراکزوټین به ورته لیکلي چې کوم نه پوهېږي هغه ته ډبې بدل شي ډېر تکړه ډاکټر بل ډبې راله راکوځي خو چې څوک پوهېږي هغه لاندې فارموله وګوري وایي دا خو راته بل هم لیکلي وو دم راته دا ولیکل نو مهرباني وکړئ په دې ټایم مه ضایع کوئ دا مخامخ دی چې دنه کوم کوېسچنز مونږ کړي وو د هغې مطابق دله به خوب نه ورتلو خوب دی بالکل ټیک دی بغیر د ګلو خوبونه کېده خیر سره خوب دی بالکل پرفیکټ دی د ټول نه غټه مسله دا و چې په ما باندې د مرګ یره راځي زه هم چې بس د مړ شوم الحمدلله هغه هر څه مکمل کوو دی لکه داسې دي که نه دي چوکه خو مې پسې نه ده هغه چې په زور در باندې وایو صحیح ده ټیک ده خیر سره جي دا یاد لرئ که چېرې دې ډاکټرز دې بیمارانو ته ټایم ورکړلو نه به چې دنو حکیمانو ته ضرورت راځي نه به هومیوپیتھک ډاکټر ضرورت راځي نه به دمګرو ته ضرورت راځي تاسو ټایم نه دی ورکړی او الحمدلله موږ ټایم ورکوو موږ یې کونسلینګ کوو موږ یې فزیوتراپي کوو موږ یې سایکوتراپي کوو الله تعالی ورته صحت کامله ورکوي نور شفا رب ذوالجلال ورکوي څوک به ټیکېږي څوک به نه ټیکېږي کوهستان کې به ور زموږ پیغام خلکو ته خامخا ورکوي او هغه خلک چې هغه جاري ګولۍ استعمالوي د هغې نه به انشاءالله خلاصو د خیر ما ډېر له ستاسو نمبر یې اخیستی دی بیا مې هغوی لیږلي دي ماشاءالله زبردست مونږ ته چې د نوم ورکړی دی مایند ریچارج کورس 3 میاشتې کورس د استعمال کی 3 ځل د سایکوتراپي وکړي کونسلینګ دی وکړي فزیوتراپي دی وکړي انشاءالله الله رب ذوالجلال ورته صحت کامله ضرور ورکوي